خبره کوله بچی دې څنګه دغه قتل شو ولې دې کوټه کې دغه مازونه رانه ما ماته دا سینې غورځولې خپله مې ښځې چل شوې ده زما زوی دې پوره تپوس شي خود اسلام خبر دو خو مسافر مبارک و امارات کې او اچانک راته دا کوم ټلیفون راغی فون راته راغی او ضرور دی شهید شوی دی والله د مار ور ډېر په بې دردۍ سره شهید کړی دی او زما خپل ته ګېډه مات شوی مسافرو خوځې ګېډه مات دی ما خپل ته ګېډه سوری شوی دی ما سره د انصاف وشي د کرنل د طرفه د اجیر طرفه د اجیر طرفه د ټول نه د انصاف غواړم دې ښځې ته سخته نه سخته سزا میلاو شي پانسیلو ته میلاو شي هغه حالت دا و چې جي دلته کې په ینو کې لت پت پروت و همغه رادننه شو بس پرې دیوال ته اړه مې کړې په ینو کې پروت و پارټي هم کې و پات شوی بس د مخې سره بړه باندې پې ایشتلی بیا په دې کې ایشتلی دلته ایشتلی او د پیل ډز سره هغه چغه والې ده په بړه لګېدلی و بیا موږ بله چغه نه ده اورېدلې باره شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی قدرمنو کتونکو دا وخت موجود ما تحصیل کاټلنګ میا خان سنګاو کې دا زما په څنګ کې تاسو ته چې کوم بچیان ښکاري د هغوی سره دغه تصویران په څنګ کې ناست دغه کاکاجي چې د هغه سره هم دوه امساګانې دي په خپو معذوره دی دغه رور چې کمې سلګۍ وي کمې چغې وي دا د چا د ډز له کبله وي په دې کور کې چې د شپې په 11:30 بجې یو نوجوان چې د موټروی په پولیس کې خپل ملازمت کو د شپې په 11:30 بجې درځم په 11:30 بجې کور ته راغلی او په کور کې دننه په خپله کمره کې دننه د هغه خپل د ژوند د ملګري د لاسه قتل شو باقي خبرې دوی سره کو دغه جړه دغه سلګۍ تاسو اورئ زما د خبرو پکې څه نشته دوی سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر بس خیر خیریت دی ته ووایه ما مختصر خبره وکړه دلته ستاسو په دې خپل کور کې په کمره کې دننه د خپل کور ودانې د لاسه قتل شو داسې څه وجه وه ده داسې څه سنګین جرم کړی و چې په خپل کور کې بھائی بس نور خود اسلام خبر دو خو مسافر مبارک و امارات کې او اچانک راته دا کوم ټلیفون راغی فون راته راغی او ضرور دی شهید شوی دی والله د مار ور ډېر په بې دردۍ سره شهید کړی دی او زما خپل ته ګېډه مات شوی مسافرو خوځې ګېډه مات دی ما خپل ته ګېډه سوری شوی دی ما سره د انصاف وشي د کرنل د طرفه د اجیر طرفه د اجیر طرفه د ټول نه د انصاف غواړم دې ښځې ته سخته نه سخته سزا میلاو شي پانسیلو ته میلاو شي زندگی ولا ورسکور کړې وه د واده ورځونه بس موږ ته د انصاف میلاو شي په دا دې پانسي شي زما ورور ډېر په بې رحمۍ سره وژلی دی او ړه مې مات دی والله مسافرو خوځې ګړه دغه شوي زرې انصاف والله الله به تاسو ما ته بس انصاف پکار دی ټول نه ما ته انصاف پکار دی مخکې وي چې دا رور زما لکه د ملګري و دا خو د ما ملګری دی رور خو مې نه دی دا خو د ما ملګری و انشاءالله کتونکو د دې دنیا به څه انصاف وي د پاکستان خو چې کوم جج دی کوم قاضي دی په خپله چغې وي چې ما ته د انصاف میلاو شي چاله به څه انصاف وکړي خو بهرحال الله د انصاف وکړي څنګه بچي ښایي دا څه نوم دی زویه مخلصه سویر چې کوم دی دا ستا بابا دی که نه دا څه چل شوی زویه چا وجلې چا وجلې بچیه ما مور قاتل تا مور وجلې ها نو مور دې ملاړه پلار هم لاړې پلار د تورو خاورو پناه شو مور د تورو تمبو لاندې پناه شوه ته پکې لږ پوهې تا نه ځکه تپوس کوم دا دوه بچیان خو ډېر واړه دي نو په کور کې څه تېرېږي ته خفه مور دې یادېږي که پلار دې یادېږي پلار څنګه پلار دی تاسو له به جامې پیزار داسې څه کول ستاسو فرمایشونه به پوره کول خفای ډېر ها دغه بابا ته چې ګورې هم معذوره دی دا کوم کاکاجي چې دی د بار نه راغلی دی د هم چغې وایي سلګۍ وایي نو ته خو به بیا ډېر زیات خفای ژوند بدله مزه نه درکوي که نه بچیه نو څه وایې څه غوښتنه کې دا وخت د خیبر پښتونخوا چې کوم پولیس دی یا چې کوم چیف منسټر دی څومره سټیک هولډر دی هغوی ته ګوري نو څه مطالبه کوي چې سزا میلاو شي ستاسو مور ظلم یې کړی که نه بچیه ته څنګه یې زویه دا څه نوم دی بچیه سپوږمۍ دا تصویر د چا دی بچیه د ما پاپا دی پاپا چېرته تللی بچیه په قبر کې دی ولې قبر ته لاړ بچیه دا زه لوډر کې تللی وم لوډر کې تللی وې قبر له پاپا قبر کې دی یادېږي دی بچیه پاپا څنګه سړی و تاسو له به سره وړه ته څنګه زویه څه نوم دی کاشفه کوم کې سبق وایي کاشفه دویم تصویر تا سره هم دی بابا دی که نه پاپا دی پاپا څنګه سړی و یادېږي دی ته څنګه سړی و خو والې خو به نه که نه بچیه نه پاپا یادېږي مور نه مور دې زیاتې کړې
کتونکو دا ماشومان دي هسې نه خفه کوو او نه په دغه 16-15 دي چې یاره څه دي اوس نه دي نه دي مې چې ورکنه په دغه ماشومانو د الله حق هم نشته خو دغه ظالمې مور د دوی نه د پلار د سر هغه سورې او د خپل سر سورې زه که یو خبره وکړم چې په دې دنیا کې د مور او پلار د رشتې نه پس که په دنیا کې زړه ته نږدې رشته ده نو هغه د خپلې کور ودانې ده چې هده څه دغسې وکړي نو بیا به ګیله د چا نه کې نو د ده خو دغه دوه امساګانې دي درېیم امسا یې دغه زوی وه د کور چې کومه چوله وه هغه دغه زبیر به یې چلوله نو هغه د کور چې کومه سرمایه وه هغه هم لاړه کاکا سره خبرې اترې کوو ډېر خفګان دی په دې کور کې ډېر درد دی دا مختصر یو څو خبرې اترې کوو چې څه مطالبه کوي د دغه ریاستي ادارو نه دغه چې کوم سټیک هولډر دي کاکاجي څنګه ښه یم حاجي ښه که نه دا اکسیډنټ هم کړی معلومه شوي حاجي موږ په 21 اکتوبر اکسیډنټ شو او دا تقریبا 4 کاله قریب دي موږ په دا امساګانې راسره دي دوه امساګانې درېیمه ده نه بس هغه زموږ د ټول دار و مدار په دغه زوی باندې موږ ټول که سرمایه وه د کور مشر و اوس هم بل داسې شو چې لکه ډېر زیات ګډوډ شو دا نسي دي واړه واړه ګولونه دا اوس ټول دغه دي زما سره او ډېر په بېدردۍ وژلی دی او زه وایم که نه چې دې کاپیرې ته سره څه قسم نرمي ونه شي او زما اعلی افسران او وکیلان او چې څه دي څه ادارې دي او چیف منسټر صاحب پرې ټول زما आवाज اوري کم ځای کې چې आवाज اوري زموږ هر قسم مدد وشي او بل زموږ دا د هغوی نه دا خواست دی چې د دې ښځې سره څه قسم نرمي ونه شي او دې ته سخته نه سخته داسې سزا ورکړي چې لکه بالکل الله دې تباه او برباده کړي دې کې زموږ سره دې مدد وکړي شي کاکا دا راته ووایه مختصر بس اخري تپوس ته نه کوم څه وخت چې دلته ډزې شوې په کمره کې دننه تاسو بار ووایي چې یاره موږ بار پراته وو دا څه قیصه وه دې څه ټیم رالی د ډیوټۍ نه د دې ډزو د ټیم څه ټیم وو بیا چې رالی دلته څه حالت و راته ووایه دا چې د ډیوټۍ نه چې راغی 12 بجې وې تقریبا دا کې داسې که نه او زه ته ما بس 3 خبرې شوي دي مې لکه خیر علي مې روټۍ موټۍ بار ملاستم نو ما ته وایي چې یاره روټۍ مې خوړلې ده ولې زموږ په هاوس کې بجلي نه وه نو صاحب راته وایي چې دا کور ته لاړ شه نو ما ورته دا کشر زوی مخې له لګلی او په موټرسایکل باندې موټروی نه یو هلته کې لیپ لاړلي او بیا هلته کې کوزېږي که نه نو بیا مو ته رینګ وکړه لکه مې ته خو لیټ شوې ما خو کشر زوی وختي در لېږلی نو بس وي دا دی وایي زه نږدې یم کور ته 20 منټه کم په 12 مو سره خبرې شوې وې او کم په 12 بجې کور ته رالی بس ما روټۍ خوړلې وردي مردي بدلوم دې سره په دې وردۍ کې تماچه پیټي او خو سنجیده کس یې ډیوټۍ لکه دغه ته ځان نه شم ولی چې راغه تماچه نه زه کېدم نه ما ته څه مزید څه معلومات وو دا ډزې چې شوي دا په دغه تمانچه شوي کومه چې د هغه د ډیوټۍ کومه سرکاري بده کې شوي جي بده کې او پټه ورته بول کړې ده هغه خو چې دا مې ښځه ده خو بې اعتماد و همدا کې ډیوټۍ هغې تماچه باندې چې کوم دی نو لکه دې بېدار چې ډزې شوې تاسو راپاسېدئ دلته دننه رالئ څه حالات دلته هغه راته هغه حالت دا و چې جي دلته کې په ینو کې لت پت پروت و همږه رادننه شو بس خپې دیوال ته اړه مې کړې په ینو کې پروت و په ټیم کې و پاتې شوی هغه بس د مخې سره بړه باندې پیل ایشتلی بیا په دې کې ایشتلی دلته ایشتلی او د پیل ډز سره هغه چغه والې ده په بړه لګېدلی و بیا موږ بله چغه نه ده اورېدلې باره هغه تېزه چغې والې موږ دستۍ کې رالو دا تماچه د ښځې سره په لاس کې و لاس یې رپېدله بس کله به یې کټ کې کېښوده په اخره کې ځمکې ته وغورځوله او تازه کیس و دغه حساب کتاب دی ان شاء الله ډېر ظلم را سره شوی ډېر ظلم را سره شوی ډنګ مات دی زموږ سره دې بس انصاف وشي حوصله کوه ته ځوان یې د دې پلار مټې جوړې شه دغه بچیان دي دا ستا بچیان دي دغه پلار دی زه نه خبر مسافر وم زه خو مسافر وم ما غول تړه شلېدلی دی والله چې داسې خبر شم مړه مې شلېدلی دی یا خدایه الله درکوي په دنیا او په آخرت کتونکو په دې دنیا کې انصاف نشته که انصاف دی نو صرف یو باچا به کوي په هغه جان په دې دنیا کې د وخت چې کوم قاضي دی هغه هم چغې وایي چې ما ته د انصاف میلاو شي نو انصاف به انشاءالله دوی له هغه باچا ورکوي موږ د کور هغه په دغه زبیر به یې چلېده الله دې وکړي چې دغه چوله ونه درېږي او سرکاري چې څومره سټیک هولډر ادارې دي کوم افسران دي هغوی ته زموږ دغه ګزارش دی چې د دې کاکاجي بل یو بچنګی هم شته 12 تعلیم دی هغوی له دې هغه چې کوم د شهید فیک جیا دې موته ورکړي او دغه دې وله برتي کړي چې د دغه ماشومانو دغه اسره څه ناڅه بحال پاتې کاکاجي اخره کې څه غوښتنه کوي مختصر راته ووایه بس جي خو تمامو څومره چې اعلی افسران دي زموږ پوره مدد وکړي الله نه مدد غواړو خو په دې کې زموږ سره مدد وکړي او دې ښځې ته
لکه څه قسم نرمي ورسره ونه شي سخته نه سخته سزا دې ورسره میلاو شي او هر قسم دې زموږ مدد وکړي چې زموږ څوک اوري او ویني دا ماشومان دي او زه معذور یم بس نور څه کتونکو اخره کې دغه مختصر میسج چې په خپل کور کې ټوپک تمانچه اسلحه اول خو ساتئ مو او که ضرورت نو بیا هم د خپل ماشومانو نه د خپل کور والو نه دغه وسله پټه ساتئ اسې نه چې ستاسو په کور کې هم داسې یو ظالم انسان را پیدا شي او ستاسو په سر دغه تمانچه کې دي کور کې چې دا کومه واقعیا شوې د ډېره حیران کن واقعیا ده د ژوند ملګری چې د انسان کمی ما تاسو ته وړاندې مې د مور او پلار نه علاوه په ژوند کې که نږدې رشته عزت نو هغه د کور ودانې چې د صدا سیو کې نو ګیله بل چانه کې الله